بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 143 سے او قانون نمبر 69 دی د ناقص قوانین شروع دي. نن ان شاء الله موږ د رخیتون قانون وایو. د رخیتون قانون. نو د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله اسم مصغر کې درې یاګانې جمع شي. اسم مصغر یو اسم مکبر وي چې د هغې تصغیر نه وي جوړ شوی، نو هغې ته اسم مکبر وایي. اسم مصغر څه ته وایي چې د هغې تصغیر جوړ شوی وي. لکه ګورئ کتاب دی، کتاب، نو کتاب اسم مکبر دی، مکبر اسم دی. ٹھیک شو. د ده چې کله مونږ مصغر جوړو که نه، نو دا به مونږ وایو کتیب، کتیب، کتیب. کتاب مانا را عام کتاب، کتیب مانا را کتابچه، ورکوټه کتاب، ورکوټه کتاب. ٹھیک شو جی. رجل نه ده، رجل دیتا اسم مکبر وای، رجل، رجل. او د چې ورکوټه سړی وي که نه، بونا ورته مونږ وایو، نو هغې ته مونږ روجیل وایو، روجیل، روجیل. ٹھیک شو جی. دغه شان قلم عام قلم ته وایي، قلم ورکوټي قلم ته وایي. ٹھیک شو جی. نو دغه ته مصغر وای. دا اوس کتیب مصغر دی، رجیل مصغر دی. نو دغه درته وایي چې مصغر اسم وي، مصغر، او درې یاګانې پکې یو ځای راشي، درې یاګانې پکې یو ځای راشي، خو په دې ترتیب راشي چې اوله یا نه ده، اوله یا هغه ساکن وي او په دویمه یا کې مدغم شي. اوله یا په دویمه یا کې مدغم وي. ٹھیک شو، مدغم وي. ٹھیک شو، ادغام یې پکې شوی وي. او دریمه یا چې ده که نه، دریمه یا هغه په لام کلمه کې وي. نو دا اخیری دریمه یا چې ده که نه، د لام کلمې والا حذف کول واجب دی. بیا دریمه یا چې کومه په لام کلمه کې وي هغه حذف کول واجب دی. لکه رخیون، رخیتون، رخیون، رخیتون، چې په اصل کې رخیون، دا بیا رخیتون، رخیون، رخیتون. نو ګورئ په دې رخیون کې نه دا اول دوه یاګانې دي، دا مشدد چې دي که نه دا دوه یاګانې دي، او دا دریمه یا اخري چې ده دا په لام کلمه کې ده. نو دا رخیون چې دی دا چې کلو کې که نه مدغم نه وي، نو دا به داسې راځي رخی، روخی. وګوره دا یا ساکن شوه، او دا بله یا چې دا دې باندې به کسره وي، او دا اخیری یا دا به دغه وي په لام کلمه کې وي. نو ګورئ په یو اسم دی او اسم مصغر دی، مصغر، نو یو یا پکې دا ساکن ده، دویمه یا پکې مکسور ده، او دریمه یا په لام کلمه کې ده. نو دا مکسور یا او دا ساکن یا اوله یا په دې دویمه کې مدغم شي، اوله یا او دویمه دا دواړه یو بل کې ادغام وشي. نو دا به موږ سره داسې شي. ګورئ ورته رخی، رخی، د دې دوو یاګانو نه به یوه جوړه شي او شد به پرې راشي. نو رخیون، دا اوس موږ سره داسې شو، رخیون. نو اوس وایي په لام کلمه کې چې موږ سره کومه یا ده دا حذف کول واجب دي. چې کله درې یاګانې په یو کلمه کې راشي، نو ګورئ دا درې یاګانې دا اسم مصغر کې رالی، یو یا ساکن ده، دویمه یا مکسور ده، دریمه یا په لام کلمه کې ده، هغې باندې تنوین دی. نو دا دریمه یا چې کومه په لام کلمه کې ده که نه، دا به ختمه کې، او د دې دا تنوین چې دی که نه، دا به دا اوله یا او دویمه یا دا به یو بل کې ادغام وشي. نو د دې دا تنوین به بیا په هغې باندې ولګي. نو دا اوس موږ سره د رخیون، رخیون شو، رخی، او د دې چې کومه یا هم حذف کړه، د دې را تنوین به په دې ولګوو. نو رخیون شو، رخیون شو. د رخیون نه موږ سره رخیون شو، رخیون. دا د لام کلمې والا یا هم حذف کړه، او د مشدد یا باندې موږ د دې لام کلمې والا یا تنوین ولګوو. نو دا موږ سره رخیون شو. نو اوس موږ ته همدغه وایي رخیون او رخیتون، چې په اصل کې رخیون، رخیتون وو. درې یاګانې په یوه کلمه کې جمع شوي. اوله یا په دویمه یا کې مدغم شوه، اوله یا چې د هغې په دویمه یا کې ادغام شوی دی. ٹھیک شوه. او دریمه یا په لام کلمه کې راغلی ده. نو د دې قانون د وجې نه مو د لام کلمې والا یا حذف کړه، حذف کول واجب دي. او تنوین د دې لام کلمې والا یا چې کم تنوین وکنه، نو هغه تنوین مو په دویمه یا چې کوم مشدد یا د پاغي ولګو،
نو رخیون شو د رخیون نه رخیون شو رخیون د اخیری یا حذف کړه او دا چې کم یا مشدد د پدې دا زیر دی کنه نو د دې زیر په ځای به اوس مونږ د دې حذف شوی یا د تنوین په هغې ولګو نو د رخیون نه به مونږ سره رخیون شو رخیون ٹھیک شو او رخیتون دی رخیتون د دې نه مونږ سره رخیتون شو رخیتون ٹھیک شو ګورئ دا رخیتون اصل کې مونږ سره داسې وایي رخیتون رخی دا اوله یا ساکن شو دویمه یا باندې زیر شو په دریمه یا باندې زبر شو او اخره کې ګول یا ده نو اوله یا او دا دویمه یا دا به په یو بل کې ادغام شي د دې دواړو نه به یوه جوړه شي او شد به پرې واچولی شي او دا دریمه یا چې ده دا به ختمه کړی شي نو دا به موږ سره شي ګورئ ورته رخیتون نو د دې درېمې یا چې کوم زبر دی که نه هغه به په دې مشدد یا باندې ولګولی شي نو دا به موږ سره رخیتون شي رخیتون نو دا اخیري دا درېمه یا چې وه که نه دی ګول تا نه مخکۍ یا دا موږ حذف کړه خو د دې دا زبر هم په دې دوه یاګانې چې یو بل کې ادغام شوی دی دا شد چې پې جوړ شو نو په دې باندې دا زبر واچو نو دا موږ سره رخیتون شو ٹھیک شو او دویمه خبره خو دا بره حصه چې ده که نه دا واجب ده واجب لکه په یوه کلمه کې چې کله لکه یوه کلمه ده هغه مصغر ده مصغر او په هغې کې درې یاګانې یو ځای راغلې نو اوله یا او دویمه یا دا یو بل کې ادغام وشو دا اوله یا په دې دویم کې مدغم شوه ٹھیک شوه نو دا خو یو طرف ته شوې او دا دریمه یا په لام کلمه کې ده نو د لام کلمې دا یا نه ده دا حذف کول واجب دي ٹھیک شو حذف کول دا واجب دي لکه رخیون او رخیتون چې په اصل کې رخیتون وو ٹھیک شو نو په لام کلمه کې دریمه یا ده هغه مونږ حذف کړه نو رخیون او رخیتون شو اوس مونږ ته بله خبره کوي وایي د اسم مصغر نه علاوه چې مصغر چې کوم اسم تصغیر شوی که نه د هغه اسم نه علاوه چې په بل یو اسم کې دوه یاګانې هغې کې خو درې یاګانې یو ځای به شوي دې کې چې دوه یاګانې یو ځای شي نو یوه یا حذف کول جایز دي د بره حصه واجب وه ښکته حصه جایز ده ٹھیک شوه لکه سیدون دی که نه سیدون نه د دې سیدون نه موږ سره سیدون شو دا سیدون په اصل کې داسې و چې کلاوي کې که نه د ادغام تې لرې کې نو دا داسې راځي ها سیدون نو ګورئ دوه یاګانې رالی اوله یا ساکن ده دویمه یا متحرک ته کسره ده پې نو دا د دواړو نه مونږ دغه جوړ کو دا اوله یا په دې دویمه کې مدغم کو یعنی د دې دوو یاګانو نه یوه یا راوالو شد پې واچو نو دا به مونږ سره داسې شي ګورئ سیدون نو اوس وایي چې کله دا یو اسم تصغیر نه وي شوی که نه نو د هغې کې چې کله داسې دوه یاګانې راشي چې په کم یا باندې په کم حرف چې شد وي که نه د هغې شد نه د هغه شد مطلب دا دی چې دا حرف دوه ځل دی اول ځل ساکن دی په دویم ځل متحرک دی نو دا یا چې ده که نه دا به مونږ واپس هغه شانتې کولو کو نو دا به مونږ سره سیدون شو سیدون شو نو اوس به د دې نه مونږ دا متحرک یا ختمه کو دا دویمه یا هم دې ختمه کړه چې دا هم دې ختمه کړه نو مونږ سره د دې نه پاتې شو سیدون ٹھیک شوه نو مونږ ته وایي چې کله یو اسم مصغر نه وي که نه مصغر تصغیر نه وي شوی عام یو مکبر اسم وي او دوه یاګانې پکې یو ځای رالی یعنی مشدد یا پکې راله نو د دغې مشدد یا نه به یوه یا حذف کړي لکه سیدون دی که نه سیدون ما خو تاسو ته وي دا سیدون په اصل کې داسې دی ګورئ سیدون نو دا یوه یا ته ختمه کړه نو موږ سره سیدون پاتې شو ټیک شو جی او دا میتون دی میتون نو د دې نه چې موږ یو یا حذف کړو نو موږ سره میتون پاتې شو میتون او جیدون دی جیدون جدن نو د دې جیدون نه یو یا حذف کا نو موږ سره جیدون جدن پاتې شو جیدون جدن ویل دا جایز دي
ټیک شو جی نو موږ سره د رخیه قانون اوله حصہ واجب وا او دویمه حصہ هغه جایز ده اوله حصہ څنګه واجب ده چې کله یو اسم مصغر وي مصغر او درې یاګانې پکې راشي اوله یا په دې دویمه یا کې مدغم وي دا دریمه یا په لام کلمه کې وي نو د لام کلمې دا یا حذف کول واجب دي نو لکه رخی دا په اصل کې رخی دا دو یاګانې شوي دا مشدد یا دا دو یاګانې دي رخیون نو د دې نه موږ دا اخیری کم یون چې ده کنه لام کلمې والا یا دا هم دې حذف کړه نو دا موږ سره رخیون شو رخیون ٹھیک شو د دې لام کلمې چې کوم یا ده په دې چې کوم تنوین دی دو پیش تنوین نو دا به موږ په دې مشدد یا باندې ولګو نو موږ سره د رخیون نه رخیون شي او د رخیتون چې ده په دې کې بیا درې یاګانې رالي یو یا په بل یا کې مدغم ده او درېمه یا په لام کلمه کې ده نو د لام کلمې دا یا به ختمه کو په دې لام کلمه چې کوم حرکت وي هغه به په دې مشدد یا باندې ده دوه چې یو بل کې ادغام شوی دی نو په دغه یا باندې به واچو نو دا به موږ سره رخیتون شي رخیتون نو دغه اسه واجب وا دا دویمه اسه چې دا دویمه اسه دا سره چې یو اسم وي هغه مکبر وي لکه مصغر اسم نه وي تصغیری نه وي شوی عام یو اسم وي او هغه کې دوه یاګانې یو ځای شي دوه یاګانې نو هغې نه یوه یا متحرک یا ختمول واجب دي اوله یا خو دغه ساکن وي او دا دویمه یا متحرک وي نو دا ته ختمول بیا دویمه یا حذف کول جایز دي جایز دا دویمه حصه جایز ده اوله حصه واجب ده نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام